صدق الله العظیم. دا ټول اجتماع په پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم باندې درود دفاع کولو لای. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. دانن احتجاجی مظاهره دو مرزو په چوک کې د دې علاقې غیر مسلمانانو د پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم سره په محبت او کوم سانحه چې پرون په خور کې مخې ته راغلی ده د هغې په غم کې منعقد کړې ده. وروڼه تاسو ته معلومه ده چې دا خبره اوسنۍ نه ده، د ډېر وخت نه دا حالات شروع دي، خو موږ حیران دا یو چې د مسلمانانو حکمرانان په کوم لارو په کوم سایډ باندې اوده پراته دي. به هر حال یو څو خبرې ستاسو مخې ته په دغې حواله باندې کوم. په دې دنیا کې یو جنگ شروع دی، هغه جنگ د یو تهذیب دی، یو طرف ته اسلام دی، یو طرف ته کفري قوتونه دي. دغې کفري قوتونو که تاسو ته ښه دی څو کاله مخکې په افغانستان یو جنگ مسلط که او هغه جنگ یې د دهشتګردۍ په نوم باندې مسلط که. د هغې دپاره هغې جنگ کې هغې په دې اسلامي دنیا باندې حکمرانان تبدیل کړل. افغانستان ته د خپلې طبې حکمران ورکه، پاکستان ته د خپلې طبې حکمران ورکه، سعودي عرب ته د خپلې طبې حکمران ورکه، لیبي ته د خپلې طبې حکمران ورکه، مصر ته د خپلې طبې حکمران ورکه. په دې ټول عالم اسلام باندې د خپلې طبې حکمرانان راوستل. د دې نه مخکې به که په دغې خاورو باندې د هغې قوم د پیغمبر خدا توهین وکړه، حاکم به فوراً معافي غوښته چې د دې معافي زه غواړم، بیا به داسې نه کېږي. خو نن نه معلومه ده چې اسلامي دنیا ته هغوی خپل اولاد او خپل بچي ورکړی دی. د دې وجې نن فرانس حکومت په خپله د پیغمبر علیه السلام توهین کوي. خو موږ د حکومت نه مطالبه د پاکستان د حکومت نه ځکه یو مطالبه کوو چې دا د پاکستان خاوره ده، زه د پاکستان اوسېدونکی یم، زه د پاکستان بچی یم، په دې خاوره باندې زموږ زندګي ده. اگر چې دا حکمران زموږ حکمران نه دی، یا د پیغمبر خدا په ناموس جنگ تر اوسه یا کورسۍ پرېږده، بله لاره نشته. موږ فرانس نه هېڅ ګیله نه کوو، زموږ د فرانس نه هېڅ ګیله نشته. دشمن ته خلک ورون وایي، موږ هغې ته خپل ورون ټپولی دی، خو دا لاره ماته کلاو وکړه. افسوس دا دی. نعرہ تکبیر، سبیلنا 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 سبیلنا. د سفیر پتلو باندې کار نه کېږي، د سفیر په بیکاټ باندې کار نه کېږي. زه راحل شریف ته ویل غواړم چې نن ته د 32 ممالکو د فوج سربراه یې، زه باجوا ته وایم چې ته د اسلامي جمهور پاکستان څخه د فوج سربراه یې. زه نن د ټولې امریمي دنیا جرنیلانو ته غیرت ورچوم، تا د خالد ابن ولید کورسۍ نیولې ده، تا د محمد ابن قاسم کورسۍ نیولې ده، تا د حضرت علي کورسۍ نیولې ده، تا د حضرت عثمان کورسۍ نیولې ده. یاره دې کورسۍ نه د پیغمبر ناموس وګټه، یا د مخې راخواشه. موږ داسې نه کول غواړو چې نن ستا ګولی خو زما د سینې نه وځي، نن خو ستا ګولی زما د مدرسې د طالب نه وځي. که ماکه چې تا پرون په پېښور کې کړې ده، دا موږ ته پته نه ده چې دا چا کړې ده. ته په کوم انداز ما ته وایې چې د دماکو لاره ده او ځان ساتئ. چا چې په کومه لاره کې سپي تړلي خود به وایي چې د سپو نه مې ځان ساته. دا سپي م ستا دي او مالک م ته یې. او انشاءالله العزیز هغه وخت لرې نه دی، دا د انقلاب لاره ده. هغه وخت لرې نه دی، دا د پیغمبر د ناموس جنگ دی. دې کې د پاکستان نه د عالمي دنیا د مسلمان غیرت مخې ته راغلی دی. خو افسوس دا دی. خو افسوس دا دی موږ څه وکړو. قسم په خدای موږ له خوب نه راځي
پرون چې دغه طالبان دغه د قرآن شریف باندې د هغې وینې پرتې وې هغې د پیغمبر خدا حدیثو ته ناست وو هغې په زړه کې د الله آواز و د پاکستان د قوم د حیا سوچ و د پاکستان د بقا سوچ و د دې ملک د پرېږدي د لوپټۍ سوچ و د پیغمبر خدا د اطاعت او د هغه د ملګرتیا سوچ و د خدای د بندګۍ سوچ و نن د قرآن شریف سره ستا د هغه وخې یو ځای دفن کړې دا وینه به انشاءالله رنګ راوړي دا وینه به ضایع کېږي دا او دا د ملک نن ټولې ادارې په یو پلیټ فارم ولاړ دي عمران خان دا اس حیثیت نه لري تاسو د دې شخصیت ته وګورئ قسم په خدای که د ادنا نه ادنا د ده په شان بېکاره شخصیت په ټوله دنیا کې نشته چې یو سړی ټول عمر د جنکو په کلبونو کې لوشي کم سړی چې د یهودنې نه اولاد راوړي کم سړی چې خپل اولاد د یهودو په لاس کې کېږي کم سړی چې د شپې د خپل کټ نمایش د خپل ملک په ډمو باندې کوي د ده نه بدترین انسان په مخ د ځمکه پاکستان اټمي قوت هغه په تاوان کینم هغې موږ حفاظت نه محسوسوو چې دا حالات دا قوت ختمه انشاءالله تا به ختم کړو دې ملک قوت به برقرار پاتې کوو نن علم اسلام یوازې موږ پاکستان ته نه ویو موږ نن ټول علم اسلام ته اعلان کوو د ټولو مسلمانانو حکمرانانو ته اعلان کوو چې زه د ملک سرحد جنگ رستو ګڼم د خپل جان جنگ رستو ګڼم د خپل لوپټې جنگ رستو ګڼم د خپل پیغمبر جنگ مخکې ګڼم بیا چې کله دا جنگ نه لړاوی بیا زه حیران یم چې تاسو په بارکونو کې زندګي څه دپاره تېروئ او ده د زما ورور د آی جي پي خبره کوو منګه بیا دا یو وارې سوال کوو زمونږ دا خبرې د جذباتو نه دي ګورې دا یاد ساتئ دا مونږ په تاریخ ثابته کړې ده زه د بلال حبشي بچی یم هغه په سکروټه پروت آواز یې د الله کړی دی زه د خالد ابن ولید بچی یم په سینه یې غشي ننوتې الله آواز یې د الله کړی دی موږ د هغې مجاهدینو اولاد یو نن که د امریکې بم غورځېږي بیا به هم د الله آواز کوم ته د هغه د ډالرو سپې او زه د هغه په ډالرو لعنت لېږم نن ته د هغه د چوړیانو سپې نن ته د هغه د سپو نوکرې زه د پیغمبر خدا نوکر یم زما او ستا نوکری کې ډېر فرق دی زما او ستا په لار کې ډېر فرق دی لاره کلاو که اعلان جهاد وکړئ د پران سره د بایکاټ خبرې نشته اعلان جهاد اسلامي ممالکو له پکار دی سبیلنا 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 طریقنا دغه د پران سر بر سر تخ خېجول غواړي د هغه نه سر کټ کول غواړي په ماپې ماپ کول نشته موږ ورسره دا جنګ دی
چې کله قوت راغی موږ به د فرانس د سر د صدر نه کټ کوو موږ تا ته ګیلې نه کوو یا به په دې جذبه قبر ته ننوځم یا به په دې جذبه دا قوم تا نه ملک اخلي انشاءالله خو موږ به انشاءالله د خپل پیغمبر ناموس کلم نه پرېږدو موږ به انشاءالله هغه ګټو موږ وایو دې ملک حکمرانانو ته که تاسو دا جنګ نشئ ګټلی دا د عمرزو ګردنوا غیر پښتانه دا اولاد د پښتون دی د انګریز شړلی موږ دغې جنګ ته بیا یو وارې تیار یو لار راکه انشاءالله تا به هم خلاص کم او جنګ به مو ګټو واخر دعوانا الحمدلله